سلامونه احترامات ګرانو کتونکو بزرګ سیاستدان چې زموږ د علاقې په غم او ښادۍ دواړو کې شریک وي آفتاب احمد خان شیرپو سره د خپل پرزن سکندر حیات خان شیرپو هغوی سره به خبرې اترې کوو. نن د سلیمان خان د لورکې او د واره چې کوم دی واده و زموږ یو ډېر تکړه ملګری نو خبرې اترې به کوو د شیرپو خان سره او دې وخت کې کوم ملګري دي هغه باقاعده چې کوم دی نو ته تصویرونه وباسه دا ورور وایي ما تصویرونه نه دي ایستي نو هغوی سره به خبرې اترې کوو. او ګرانو کتونکو دې نه پس چې کوم دی کیدای شي بل واده کې ملاقات وشي سهار نه چې کوم دی شیرپو خان په دغه ودونو او په ښادو او ورسره چې کوم دی نو په غمونو شیرپو خان ډېره زیاته مننه کوم څو خبرې به اترې به هغه ځای کې کوو انشاءالله دې خواته رڼا کې به یو څو خبرې اترې کوو. شیرپو خان دغه یو پوښتنه لرمه چې یو خو وزیر اعظم اے پی سي راغوښتلې ده دې وخت کې د دې اے پي سي څومره ضرورت دی او دا کوم حالات چې د انډیا او د پاکستان ترمنځ روان دي بعضې داسې ګوندونه یعنې چې هغوی اوس هم سیاست کوي خپل مفادات یې چې کوم دی په موټي کې نیولي دي نو په دې هکله به څه وایې اے پي سي خو ښه خبره ده په کار کې مخکې راغوښتې وې او زما په خیال دوی په مختلفو مسلو باندې دلته چې زموږ صوبه کې د دهشتګردۍ او په کار ده چې یې باندې اے پي سي راغوښتې وې اوس د کشمیر دا مسله ده نو په دې کې چې راغوښتې ده نو ښه خبره ده دې کې خو چې یکجهتي پیدا شي په ټولو کې پارټو کې شته موږ پاکستان کې کم از کم په دې د کشمیر د مسلې باندې چې کوم واقعه شوې ده په دې باندې خو ټول پاکستان کې یکجهتي ده هندوستان کې نشته او هلته اوس دا کوم د مقبوضه کشمیر خلکو سره چې کوم ظلم او زیاتې شروع کړی دی هغوی کورونه رانه نیسي په زرګونو تعداد کې ونیول نو دا خو ډېر ظلم دی او د دې هغې دپاره به آواز اوچتول پکار دی او دا چې کوم فیصلې هندوستان کړي دي دا مودي کړي دي نو دا خو یک طرفه د فیصلې کړي دي او نه په دې کې او سره شواهد شته نو سره نور څه جواز شته او داسې فیصلې وکړي نو دا خو زموږ ته قابل قبول نه دي او خاص کر د اوبو دا مسله خو زموږ ټول د رزق خبره دی کې نو دا څنګه موږ منلی شو په دې لحاظ سره په هر لحاظ په دې کې د پاکستان قوم چې دی هغه یکجا ولاړ دی او د خپل فوج په دې کې به خپل حمایت भरपूर حمایت کوي. شیرپو خان هفتې تېرې شوې ثبوت یې وړاندې نه کړ د دوی څه مقاصد دي چې بار بار په پاکستان باندې تورونه لګوي د حملو کولو کوشش هم کوي او دې وخت کې بیا عالمي سطحې ته په دغه فیصلو ته یا کوم مسلمان ملکونه دي یا د امریکې چې کوم بیان راغی نو په دې کې خو دا پکار دی چې اسلامي ممالک چې سامنے دي هغوی خو یکجا شي فلسطین مسله هماغه شانتې ده غزه کې روزانه مسلمانان شهیدان کېږي دا خو د ظلم خبره ده او دغسې اوس کشمیر کې هم ده نو دا ټول مسلې چې دي مسلمانانو ته درپېښ دي او دې لپاره عالمي سطح باندې صرف او آی سی کې دا یو قرارداد پاس کول خبره نه ده په دې کې भरपूर داسې اقدامات اخیستل پکار دي چې دا کم حالات چې دي په دې کې سټر او راشي. شیرپو خان ابدالي موبایل یو کامیابه تجربه شوله دې وخت کې زمونږ اټمي طاقت یا زمونږ کوم وسایل دي نو دې ته څنګه ګورې چې د انډیا په مقابله ټیک ته زمونږ خو رومانه خبر خو دا ده چې مونږ نه غواړو چې جنګ وشي په کار دا ده چې داسې یو حالات جوړ شي او په دې کې داسې ملکونه راشي چې هغوی پکې د ثالثه کردار ادا کړي او دا کم ټینشن چې جوړ شوی چې دا ختم شي او جنګ خو د دواړو ملکونو لپاره هغه دی خطرناک دی او دا ده چې مقابله بیا مسلمانانو چې کم مسلمانانو کې جذبه ده او ایمان دی نو هندوستان په دې مقابله نشي کولی خو دا په دې لحاظ سره مونږ وایو چې یاره په دې خطې کې خو دا همداسې صورتحال جوړي نو د دې خلکو بسي
دا خو به بالکل تبعی وشي. نو دې لحاظ سره مونږ جل نه غواړو، خو کو مجبور شو نو بیا به انشاءالله تعالی دا زما امید دی چې د پاکستان فوج د پاکستان عوام به داسې مقابله کوي چې هغوی ته به پته ولګي. ته خبره کوي کنه، خو موږ وګورو نو تحریک انصاف یا د هغوی داسې کسان چې هغه د انډیا په چینلو باندې راځي، دلته زموږ په چینلو پابندي ولګوله، په یوټیوبونو باندې مودي چې دې وخت کې دا کوم حرکات شروع کړي دي، نو آیا دا بادرې دي دې ته؟ نه دا بادرې نه دي، بلکې دې وخت کې سیاست نه دی کول پکار، د قوم سره ودرېدل پکار دی، د ملک سره ودرېدل پکار دی، د ملک بقا دپاره تګ و دو کول پکار دی، اتفاق پکار دی. دا سیاست نه بالاتر دی چې او فلانې خلاص کړي نو هر څه به ټیک شي او د هغې نه بغیر نه کېږي. دې وخت کې دا خبرې نه کول پکار، او چې ټول یو شو نو انشاءالله تعالی بھرپور مقابله وکړو. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو، آفتاب احمد خان شیرپو سره د خبرې تر انشاءالله بل واده کې ملاقات کیدی شي، په نورو سوالونو باندې ورسره هم خبرې ترې به کوو. دغه سلیمان خان چې زمونږ د یو ډېر تکړه ملګری د هغوی د لورکې، خدای پاک دې پرې خوشحاله کړي، او ورسره چې کوم دی دروارې دغه وادو دغه کې د آفتاب شیرپو سره دغه ملاقات وشو، او د انډیا والي سره چې ښه کولو یې ورته دغه ووي چې جنګ د یو ملک هم په خیر کې نه دی، خو چې جنګ کوي نو موږ پرې مضبوط یو. مخکې به ځو.